الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد وفاق وردقال رم الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكي وصلاة نازل كردیم چې د غاشیه په نامه وس د دې صورت په دې فصل په دې بیان کې الله جل جلاله اول د جهنميانو خبره کوي. جهنميان علامات بیانې بیا د جهنميانو سزاوي خوراکونو شکونو بیانې بیا د جنتیانو خلقو بحث کوي. جنتیانو خلقو علامې د هغو خوراکونو شکونو ناس ته ولاړ دا ټول وي. الله جل جلاله فرمای هل اتاك حديث الغاشيه ايات ترغل واقعه د پټ تلل والا وجوه يومئذ خاشعه ډیر مخون ورس محشر باندې دا ذلیل خوار وي عامله د عمل کول ناصبه او ناصبه د استډیول عامله ناصبه د عمل کول ځان ذکر. وس الله وايي هل اتاك حديث الغاشيه ايات ترغل واقعه د پټ تلل والا د پټېدون کې والا اوس له دغه چشم مراد پټېدون څخه مراد دغه دنیا دغه زیب و زینت دغه شایست د انسان د آرام د پاره ژوند زندگی دا ټول علاقه الله وایي زه دا ټول انسان واخم انسان په یو شکل را بند کم په انسان باندې حتا وکم انسان دا رقم کما لکه هوا کې چې مرغه آزاد وي بیا له ازادۍ خوند اخلي په ځنګلو کې ګرځي په غرو کې ګرځي په دشت بیابانو کې ګرځي یو دم دا مرغه یو کپس په شي کې ځان باندې د داسې وایي علماء کرام فرمایي الله وایي وایي انسان د بیا ازادي واخ ازادي ځکه انسان په یو حتی په یو شي کې بند نو تور شپه جوړ بیا په پټ تللی. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. الله فخبل السؤال وكلي آياتات راغلي واقعا يا كسا يا مجلس يا حال دا پټ تلل والا وس الله فخبل بياني وجوه يومئذ ناعمة ډیر مخونه ورس محشر بذلیل خوار وي ډیر مخونه ورس محشر ذلیل او خوار وي. وس علماء کرام فرمایي په ذلیل او په خوار کې اوس مراد کم مخونه به ډیر ذلیل او خوار وي. اوله هغه مخ چې کم مخ په ګرد عمر باندې او د سپنیت نه پرمنځل سي کم مخ هر وخت چې په او د سپنیت کې پرمنځل کیږي
او دس کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا خالي اشهد ان لا اله الا الله يا خالي دا شويه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دا لك دا مخونه به تر او تازه دا به نظر لکیز نه بخور پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ورځ په محشر به یو صحابي پوښتنه ځینې وکړه د الله رسول ورځ په محشر به موږ دا څنګه معلومو چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه نور امت کم دي کافران کم دي یهودیان کم دا موږ مذهب به څنګه معلومو دا خپل مذهب به څنګه معلومو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې زما امتیانو به اودسونه کړي لا اودسو سره به مخکې تازګي لاسونه تر دا څنګلې پرې پرېمنځي دا به تازه وي مسې به کړي پر سر باندې سر به روښانه پښې به تر بډۍ پرېمنځلې پښې به تک سپینې روښانه وي نور به کوي رڼا به کوي تر تازه به روانې الله یو غټ حکمت په اوداسه کې دی شته ځکه خو علما کرام فرمایي تاسو په اوداسو کې ډېر احتیاط کوئ لته وچ ځای نه سپاته په اوداسه کې تیزی مه کواسه تیز زړه مردار کې بل اودس یو واري یو اندام پر منزل فرض دی یعنی یو پر دا مخ او بتوکه یو دا فرض دی دو واره تول دا سنت دی درې واره تول دا مستحب دی خبر او زګ علماء کرام فرمایي تاسو درې واره تواس وس که چا او داس کولی یو واره مخ پر منزل هم صحیح دی بس مخ او داس صحیح ګناهګار دی ولی که دایس په مخ کې په یو ځای کې دا رقم وچ ځای پاتې که دایس په مخ کې به دا رقم خیره پر دی هغه په اول وار او په تودل باندې صرف به د مخ هغه خیره هغه مرداري سر تازه سي نور صفای به نسره دوه واره چې ته وبور باندې ته کې علماء کرام د تازه سي ما خیره زمو بهش اوشکا اور ناوړه بل دا رقم مردار فزه به دلی دا ټول صفات دریم واره چې پریمنځي دا تاسو دا مستحب شکار وکړي د سلف صالحین پر نقش قدم روان سي یعنی د نیکانو خلق پر نقش قدم روان سي څوک د نیکانو خلق پر نقش قدم روان سي هغه الله هغه ماته رانځي کی وجوه يومئذ ناعمه ډېر مخونه به ورځ محشر به ذلیل وي خوار به وس مخونه کم مخونه به ذلیل خوار به اول هغه مخ چې په ګرد عمر دا د سپنیت نه پریمځي هغه ورځ چې اوداسه په نیت پرېمنځل سي مګر د الله په حضور کې ونظریږي الله په حضور کې سجده نه پولګي ډېر مسلمانان دا رقم ستا چې هغه صرف اودسونه کوي نور منځونه او شان عبادتونه نه کوي اوس الله وایي وجوه یومئذ ناعمه ورځ محشر به ډېر مخونه دا رقم وي چې هغه به ذلیل خوار به عاملتون چې کوم عمل دی کولی ناصبه دی به د هغه وجه به هر انسان به ورځ په محشر له خپل اعمالو مطابق به ژوند زندګي ورسره کوي که ښه اعمال یې کړي په ښه حال کې به یې په ښه حال کې پورته کېږي په ښه حال کې به کښېني په ښه حال کې ولاړي که بد اعمال کړي الله وایي ذلیل و خوار رسوا به پورته کېږي ذلیل و خوار رسوا به روان الله وای وجوه یومئذ ناعمه ډېر مخونه وجوه یومئذ خاشعه ډېر مخونه په دغه ورځ باندې به خره ذلیل خوار به تصلا نارا حامیه دی به ورواچي دی به وغورځي نارا وداس اورته حامیه چې هغه لمبې وهونکي دي تسقى من عین آنیه اوس الله وای و انسان زندگی د الله جل جلاله په درو شانو پرس کړی که دا درې شان له انسان لري سي انسان تر ډېره حده پورې نه بس دستي په دستي ختم نه اول شی د انسان روح ساه څوک بند کړي روح ځین لري کړي له بدنه که روح لري سولی انسان ختم دی مړ دی که چیرې له بدنه څخه انسان چې شک بند کړي چې شک نه کوي خالق خوراک کوي انسان بیا مړ دی ختم که چیرې انسان له بدنه څخه خوراک بند کړي چې شک خالق کوي دا انسان بیا مړ دی خوار دی ذلیل دی ختم دی نو دا درې شان له انسان سره هوبه وتړلې بعض انسانان الله تعالی داسې انسانان داسې کائنات دی
داسې حیوانان پیدا کړي دي چې په هغو حیوانانو کې وینه خاشکه درم نشته تک سپین په هغه کې وینه بالکل نه راځي الله وایي و انسان بغیر له وینې ژوند کولی شي ولې ما داسې حیوانان پیدا کړي چې وینه پکې نشته داسې حیوانان الله پیدا کړي چې هغه بې له اوبو ژوند نشي کولی او داسې حیوانان پیدا کړي چې هغه بغیر له وچې ژوند نشي کولی یو واحد چې انسان چې هغه درو شان ته محتاج خوراک دی شک دی صحه ده اوس په جهنم کې به انسان ته چې خالي سزا ورکوي انسان خو لاوله په سزا کې مبتلا خوراک نشته شک نشته اوس الله وایي نه زه په جهنم کې و انسانانو ته خوراک او شک هم ورکوم مګر دا خوراک په ویله چې شه دا شک په ویله کومه شي اوس الله له دې باس کې دې بیان کوي تسقى من عين آنية الله ويزب وروتش وبيتشو مجوان وربكم مجد الشل لپاره من عين آنية لذلكم خط كدلو لجوش كدلو لا جوشي چني زخه عمر بده تواركو وبده چکشان وسط جوش یا خط كدل چنه بچش کم ټین چې انسانان ته ول ټکول خوځول دربندي او رواني د انسان له بدن څلور شان دي وینه ویش خوش سي وینه زنوان سي د انسان له بدن خوله روانه سي چې ستن ته ډیر کلک وي انسان ډیر ګرم سي اور سي ګرمي سي و انسان له بدن خوله روان دوم د انسان چې ستم حتی یو مار یو لړم یو بل حیوان یو ضروري شی وخوري فورا هغه ځای وپړشي هغه ځای نونه وکي پیپ وکي دا پیپ روانه ته چمکیږي بل بعض علماء کرام فرمایي و انسان ته ستم په جهنم کې خوراک ورک اته خوراک به لار سي په نس کې لډیر تر خوانه زخبه د انسان تر کلمو به ټوله ته کلمې سره به دا شی دا رقم تخ شی دا رقم براو به شي دا څلور شانه براس یو ځای به جمع سي بیا به دا څلور سره ایش او به جوړي او دو څلور سره به یو طالب جوړي او به جوړي بیا به الله تسقى من عين آنيه مجبر وچلو دغه چینه زخه به دا رقم دا ګلا لوټاو شی به تر اډک جهنمی انسان نه براړي جهنمی انسان ملړي تند زخه د اوبول ارمان زخه په دغه شی به شکر کاش چې به دا رقم پر غاړه به واړي بیرته به دا رقم تر کلمو تر بدن دا ټول اعضاء رګونه مګونه دا پریس بیرته تر انسان تر بدن وځي لار ختم مخت الله فرمای تسقى من عين آنية وروبت شمول لداركم چنه چاغه خټکی جغه ایشي ليس لهم طعام الا من ضريع الله وينست په جهنم کې خوراک ها مگر یو داس خوراک مجر کو ضريع ازغندار چې کم شي ازغی لري وس الله په خپل وای و اذا ازغی په بعض آیات بل آیات کړه ویلا آیات ازغل ازغنتا ازغل شي زخه مراد زقوم یو بوټي دغه بوټ زقوم دا څه بوټي دي څنګه دا چې ازغل لري کته دا وصل انسان دا رقم له زقوم وسمست په دنیا کې په دا غرو کې په زنګلو کې ستا کله زقوم له بوټي سره ته خالی تیر سي دا رقم دا ستا بدن نه دا ستا خالی کالی ور سره وښني دا ستا په کالوب سي ټوټل وښني نشته دا بیا که انسان د لاس یا بدن یو شی په بدن کې پښه یا لاس هغه ازغو د سوکاور نزدیک د ککر پر کم ازغنه دي چې ته خامخا زور پر کې هغه پتا جګیږي د بیري د کرکنو د نور ازغان نه دي د پلوسی ازغای نه دي چې خامخا به ته په هغه کې کرانه یا په ازغو کې بزان غورځي بیا به د پتا جګیږي به پتا خوځي دا چې ازغیر چې معمولی دی ګوته ور دی ټوله په تاکس وښنه بس دا استاد بیا کده معمولی له بل شي سردار کم لاستینګ کې بس بیا کجیجم نه دی سده پنن وځي په د لاس په وسم په دنیا او تاریخ دون تاریخ د چې اوشان نه سخوله دومره تاریخ الله تعالی پیدا کړی ها زکوم مټي الله تعالی وايي په بل آیات کې وای د جهنميان لپاره خوراک ما زکوم ايش
اوس علماء کرام فرمایي وایي زقوم ولې دا ورته ویل چې زقوم مه ده ځکه هغه ټینګ کې د عربو کې په اوښانو به ګرځېدل په دا غرو کې اوس نن سبا له مشر اوښان نشته بیا به په دا غرو کې ریتي علاقو کې به خالي یا به ککر ولاړل یا به دغه خرما ولاړه یا به دا زقوم بوټي ولاړ واښه به هغه ټیم په دا غرو کې ریتي علاقو په غرو کې پیدا کېدل چې بیخي ډېر بارانونه به وسول ریتونه به لانده ول پراته به ول ورته هوا به نه وړل بیا په دې کې یو شین بوټی شی به راشین شو کنې به دومره ورځ چې به هوا ودرېدله وچه به سول انوار به راوختې ریت به وچ شو دا زیاته به نه درختونه به چې شو ول دا غرونه دا ریتونه دا جو به راځي به یې شره به یې الله تعالی ځکه دا ورته دا زقوم بوټی تر دغه لا تریخ شی تر دغه نه ازغمدار شی دی بیا به دا انسان ته دا زقوم بوټی راړي الله وایي لا یسمن ولا یغني من جوع بل آیات کې بیا په خپله فرمایي ليس لهم طعام الا من ضريع نست خوراک د جانمیانو په خوا لپاره ها مگر ایو ازغندار شی دی لا یسمن ولا یغني من جوع په دغه ازغندار شی باندې الله وایي بیا دا رقم نه لکه د انسانانو غا انسان دی د غنمو مړۍ څخه لوس خاصه وړي وخوري انسان نسم به موړ بدن حرکت هم کی طاقت هم پیدا هر څه برابر بل شي راخ اور بس راخ جواری راخ بل شي راخ هر څه انسان ته پیدا رس الله وای زقوم ولا يسمن ولا يغني من جوع د انسان من الوجه فقط مش نو انسان نصف مطاقت واصلي یو رجل وجه ختم یو انسانان بعض انسانان داس خوراکونه کې چې خالي د ځان وجه ختمي طاقت په ځان کې نه پیدا کوي چیزو بعض داس انسانان طاقتور خوراکونه کې چې خوراک وکي خوراک پیدا مت کې طاقت هم تسلی او د انسان نسم په مړي الله وای دا رقم خوراک چې نه به انسان روزه ختمي نه به انسان هغه نسو ډکې چې انسان ذاته بس په طاقت پاسو کې بدن غټ اوس وخت الله په خپل په قران پاک فرمای لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه ډیر مخونه ورس ما شبن تر تازه لسعيها راضيه دی به خپل اعمال وجه ډیر خوشاله لا خپل کړي له وجه دا خپل اعمال د خپل مخته د ژوند دنیا په ژوند کې د کړي خپل اعمال له وجه الله دی ډیر خوشاله فی جنته عالیه دی په دارکم جباغو کې به چا ډیر لوړ باغونه لا تسمع فيها لاغيه دی په دا جنت کې یو به هدا خبرې نه واوري یو چوپ رد بد الفاظ یو شی بنور په دې کې علماء کرام فرمایي و انسانانو ته حکم دی یا انسانانو ته سبق دی خبرې چې تاسو له چوپ رد ځان وسات په ګپ کې د انسان بیزتی مکوئ په ګپ کې چاته بد نه موایس په ګپ کې د انسان د یو قوم د یو مصر د یو کسر قسم هغه رقم ګوره یو انسان دی بدمعاش دی ظالم دی خونکار دی کستا وسته ورته انسان هو ختم کړ کستا وسته ورته انسان لغلا او ظلم له جبر وسد کستا وس نسه بیا الله پیغمبر اسلام فرمای بیا خالي په ځکه باندې وس ان نن سبب معاشره دیو چا دا وس نسه چې انسان ته لاس ونیسي دیو چا د انسان نه وس نسه چې ورسې ظالم ته مخ شي ظالم ته شروع شي ظالم دا ظلم مکوه دا چمکوه دا چمکوه نسه دا یو شی دی په ځکه به بس نفرت وځي چې نفرت وځي کولای نو بیا به بعد کې به بعد کې محفلو کې ناس دا انسان بد نه بیانو که څنګه بد سره که څنګه چپره سره لکوبه دا هغه ګناونه به میټاویږي زما او ستا په ګناوو کې به پاتې شي زما او ستا خیر نه کنه به میټاویږي د ګناوو په ځای کې به پاتې کیږي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی دې موږ داسې دا رقم ګناوو زخ وسد چې موږ خبر نه یو زموږ خپل شي ګړو د بل چا ته په مفت خطا کې ورس موږ استاد هغه ما ته ویل ولکاش زده باچا وای یا ایمنی ام پی وای بیا طالبان ته ولولي والکرا عرب 24 غنټه وزما غیبت شروع هر چا په ما په بد ویل او ما به بد کړی نه وای ما ځان نه بد ساتي کوشش نه بد منه کول بیا مکرار کراري وزنه خلکو ټول شګړې به ما تر روان زما په علامه نه مې کولی کړی او دا یقینا خبره ده چې مسلمان بادشاہ انسان چوپ رد شوی کار رقم سړی ګوره که هر نسل دی کار قوم دی کار پارټي مه وایست که زور لري تر لاسې ونیسه چې زور نه لري په خوله یې ورڅه پوکه بنې
نه لرې په زړه کې بځې وسه بس ختم ځان په مفت کې ګناهونه مه ګټه په مفت کې د بل چا ګناهونه مه معافوه دا خپل شي چې ګړي په معمولي کښني لمانځه او په کښني روزه او په کښني زکات په کښني حج باندې چې تا ځان ته پیدا کړي هغه مه مټاوه وایي له ځانه شیطان مه جوړوه چې د ژوند ټوله شي چې ګړي دي یوې سجدې یوړلې یوې کبر یوه ریاکاري تا یوړ د قدس اذان دغه بټن و بیا سپیکر ته شه نږدې ودرې شي ابل لوړ او سپیکر ته شه نږدې شه الله اکبر اوس الله په قرآن مجید کې فرمایي لسعیها راضیه لوجه دې به ډېر خوشحاله چې خپل اعمال به شي فی جنت عالیه په لوړو لوړو باغو کې به دې ګرځي لا تسمع فیها لاغیه دی په دې کې چې برد به ودا الفاظ نه اوري فیها عین جاریه لا تسمع فیها لاغیه یو خبره بل کې پات که هر کله که د مسلمان لخله که تا د اوس پورې مثال د ځخه چوپ رد سکنزاوي دا پالتو قسمونه پالتو طلاقونه پالتو مجلسونه دا تا د دې خولې ځخه نه اورېدلې سر خلاص دا په دنیا کې جنتي دی دا یو علامه ده علما کرام بیان کړي وایي دا علامه د جنتیانو ده یو انسان دی ګوره ما پټکۍ تړلی دی اوس ها تلیرې سړی ما وویني وایي دا علامه د ملایان بس دا علم دی ملا علامه ده یو انسان دی ډریور دی ګاډی چلوي د مقصد کې ناس انسان لري ځای وویني او به دغه ډریور دی دا د ګاډي دا یو علامه ده هر شی په یو چا کې علامه یو نقش علامه د شو خلکو دا د جنتیانو خلکو په دنیا کې علما کرام فرمایي وایي تر خولې به بد چوپ رد نه واوري که څوک ورته وایي کیم دی ورته سر تر واړی ځم روان سي که بیخي معتبره سړی چوپ رد ورته وایي که بیا دی الټه محافظ نه وغواړم جواب نور شکنزا دا انسانان خپل عادت داس جوړ کړي د اولادو ته په غلط نامور ناره کا د اولادو تر مخ په ګپ باندې اولادو تر مخ غلط تربیت کوه غلط خبرې کوه قسمونه اخا شکنزاوي کوه شاګرد تر مخ کوه دا ټول د هغه انسانانو علامې دي چې هغه د شو خلک نسورل کېږي چې انسان خپل خله خپل زبر په شان الفاظ کې مزینه کې په شان الفاظ نو دا علامه د چا سب قرآن مجید مطابق د جنتیانو لا تسمع فيها لاغيه نست په جنت کې پالتو الفاظونه پالتو مجلسونه فيها عين جاريه په دې جنت کې به د باغو کې به او دا لوړ لوړ باغو کې د ته به چنه به شي عين جاريه د به جنت دوانه چنه ده به دون کې چنه به شي الله وايي فيها سرر مصفوفه په دې باندې بل لوړ غټ غټ تختونه غټ غټ تخت به جوړوي لوړ لوړ به لوی تختونه به جوړي په اکواب موضوعه په دې به غټ غټ دریانې اواري
لوی اکواب موضوعه استغفر الله واکواب موضوعه په دې باندې ما په دې تختو باندې با پیالې جامونه به ډک د شیدو له شاتو له شرابو د هر شي څخه به جلا جلا دته به جامونه ډک ډک پرتې وانا مارق مصفوفه او دته به دار کم لوی غټ غټ غالیانې به خوري بیا الله وای په غالیانو باندې لوړه غالۍ خورول دا د مزین لپاره وزرابي مبثوثه بیا پر دغه باندې به د مخمل ورېشین غالیانې به نورې پر خوري هر کله ته بلدی یو انسان په خپل کمره کې په خپل کور کې یو واره غټه غالۍ خوره کړي بیا پر غالۍ باندې یو بل د کم شایسته د کښنۍ غالۍ شایسته خوراک د شایسته لپاره د کمرې د زینت لپاره په جنت کې به پر تخت باندې غره غټ غټ غالیانې به خوري به انسان چې چیرې وغواړي آرام پر کولی شي پر خپل تخت باندې بیا پر دغه تخت پر دغه غالیانو باندې بخمل ورېشین و بیا جلا په قرآن مجید کې راځي وایي زرابي مبثوثه دا به جلا بیا پر خوري د ښایست لپاره هغه به تر دغه ښایسته ایسي دا به تر هغه ښایسته ایسي جامونه به تر دغه ښایسته وي دا به تر هغه ښایسته وي هر شی به جلا یو تر بل جلا ځان ځان د خوند جلا ځان ځان د زینت خوند وپکشي الله فرمایي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انسانان تاسو وګورئ ما اوس څنګه پیدا کړ دي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انسانان آیات ته ګورئ ته اوس کتل ما اوس څنګه پیدا کړ اوس الله په دغه آیات کې علم د علمي حکمت بحث شروع دی غواړي پر الله فرمای افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انسانان تاسو وګورئ ما اوس څنګه پیدا کړ دي و الى السماء كيف رفعت او ما اسمان څنګه لوړ جوړ کړ دي و الى الجبال كيف نصبت او ما غرونه څنګه درول دي و الى الارض كيف سطحت ما مزکه څنګه واره کړ اوس نبی عمر علیه الصلاه والسلام د ذاتم د آیاتونه نازل بیا صحابه کرام خصوصا عبد الله بن مسعود دا ابن کثیر امام قرطبی رحم الله دغه ملایان دا اکثر اخست وای چې سټم اوس چوکې په مځکه کښېنه پرې باسي د کښېني اوس چې چوکې کښېنه بیا ست پر اوس اولر کښېنه چې اوس ولاړې اوس اولر د شاپ شي پورته کې ستا سترګې اولر په مځکه لګي شي دته سبق دی و انسانانو ته وای ته وګوره اوس ته ما اوس څنګه پیدا کړی د اوس جوړښت وګوره ما څنګه جوړ کړی په دنیا کې په حیوانانو کې الله جل جلاله په حیوانانو کې زیات طاقتور حیوان فیل پیدا کړی خو فیل په عربو کې نه ولی فیل د مصریانو خلکو سره د مصر خلکو هغه بچی په کول جنگونه په کول عرب سره خالی او شان آسان بل شي نو اوس د هر غریب سړی په کور کې دوه درې دانې خامخا به ولاړ مالدار خلکو په زړه او زړه او شان وګرځي بیا الله وای دغه اوس سوچ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ما اوس څنګه پیدا کړی اوس د پیله بعد دوم طاقتور حیوان کښنای الک چې دغه د اوس غاړه رسی مهر د رسی ته مهر وای دا مهر د رسی ونیسي دا اوس دغه کښنی الک تابع دي چیرې بیا ته سره زیو سره لواد اوس په طاقتور حیوان الله پیدا کړی په حیوانانو کې دوم طاقتور حیوان اوس بیا کدا اوس کښنی الک ورته رقم دا مهر دار کوم چوکیم دا مو اوس ورته کښین ورته چوي بیا کې ولاړیم د اماره د بیا د سټه خواته واړي د اماره بیا د رقم داسې لوړ خواته داسې وي بیا د اوس د بیا پورته کیږي ولاړي بیا الله وای بل شي ته وګوره طاقتور شي ما عاجز کستې د پاره وای بل غټ شي وګوره په دنیا کې یو حیوان داسې نشته چې اوس په به لد سره اوبه پرتی په نس یو حیوان نشته چې یوش په دوی شپې د پتند تیر کې به خامخا به د پازابېج خرابېج مړ کیږي نور کني 400 طاقتور حیوان پرې وځل ډېر تند لاس خلی لګي په لندوم ځکه باندې خلی لګي په واشو په شنو پاڼه وای اوس الله جل جلاله په دکی جلای او ټینګي پیدا کړي سیدون او بوچی اوس په سفر په وکا وایز غلوا منډه په وکا سبارونه په یوس شام په یوس د لتا او بنو غړته خلاص په دک الله جل جلاله او ټینګي شه دا هغه جلا په کترو حساب نه الله تعالی د تندور ختمي بیا الله وای ته دغه شي ته ګوره ما اوس الله فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ما اوس څنګه پیدا کړي
یو حیوان داسې نشته چې هغه درې سونډانه لري. واحد یو اوښ دی چې 3 سونډه لري. اوښ ته چې نږدې ورسئ اوښ په 3 سونډانو خوراک کوي، 3 سونډې لري. واحد فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الله وایي ما اوښ څنګه پیدا کړی چې اوښ ته وګورئ. وایي دا انسانانو ته سبق دی. ای انسانانو، اوښ واحد د دنیا داسې شی دی چې بار هم په وړلی شي، خوراک یې هم کولی شي، حلالولی هم شي، خوراک یې هم کولی شي، شیدې هم تا ته حلال، مال بارونه هم په وړلی شي، جهاد هم په کولی شي. یعنې چې ستا د ضروریاتو کم شی چې ته په کولی شي هغه ته په ده کولی شي. ورته آس په تللی شي، بعضو آسانو باندې بار وړلی شي، په بعضې نه شي وړلی. اوښ مطلقا بار په وړلی شي. دغه رقم نور بحث په اوښ کې شته، ډېر تعریفونه بحث د وخت کم. اوس الله وایي فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ځکه اوښان هغه ډېرو مالتول په اره غریب عربه سره بدرې خامخا اوښان. اوس الله وایي والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. 3 خبرې وکړي، اسمان د مځکه د غر دی. وایي اوس چې سټ یې ولاړې اول نه واره د شاف شي پورته کې ستا سترګې په مځکه باندې ولګې شي، مځکه اواره مځکه. اوس الله وایي والى الجبال والى الارض كيف سطحت. اول وګوره ما اوښ څنګه پیدا کړ. د اوښ د لات ډېر تعریفونه ډېر غټ تفصیل باسي دی، خو ما د کښنی درته بیان. دوم وایي اوس مځکې ته وګوره ما مځکه څنګه اواره شه، په اوښ باندې لوړ جګ کښېنه، اوس واچوه نظر واچو، څونه نظر ستا په خدای درکړی دی، ولګوه نظر څونه غټه مځکه. دا ستا د نظر مطابق الله وایي ما څنګه ستا پیدا کړ. بیا چې سټ یم د اوښ د مخ پښې پورته کوي، چې اوښ دوباره بیا د مخ پښې پورته کوي، وایي بیا د سټې په داسې د انسان اوله نظر پر غره باندې لګېږي. غرونه ډېر دا ستا نظر اوله داسې پر غره باندې کېږي، غرونه د عربو ډېر وو. بیا چې انسان سټ یم پره ولاړی، وایي انسان ورداره کم کې د انسان د سترګې ورته اسمانه باندې ولګېږي. بیا الله وایي اوس وګوره ما اسمان څنګه لوړ جوړ کړ. په دې کې حکمت علمي بحث ده، علمي بحث ډېر مفصل بحث دی، خو داسې مختصر مې ته بیان. الله په قرآن مجید کې فرمایي والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر. اوس پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایي وته نصیحت کوه، ته تبلیغ کوه، ته خلکو ته د الله احکامات بیانوه، ته خالق خلکو ته بحث کوه، الله ورشه، رسول خپل ځان ورشه، دین ورشه، په اخوا ته ځین خلاص. فذكر تفست نصیحت کو، انما انت مذکر، پس ته چې ته خلکو ته خالي نصیحت کول لپاره مې لېږلی. بیا که الله وایي که ما چاته هدایت کړی و، که مې ډېر کړی، که مې لږ کړی، الله دا زما په لاس. لست علیهم بمسیطر، نسته پر تا باندې نیول، الا من تولى وکفر، پس هغه چا چې مخ د زه واړوي وکفر او کفر د زه وکوي، فيعذب الله عذاب الاکبر، او تکذیب یې وکړي په درواغو سره د الله تعالی، او يعذب الله د درواغ ویلې پر الله پسې عذاب الاکبر. الله وایي دغه دردناک سخت عذاب بیا الله زر. ثم الینا ایابهم. ګوره دغه 2 آیات، ان الینا ایابهم. الله وایي بېشکه ستاسې راتګ وموږ ته دی. الینا پر موږ باندې، ایابهم ستاسې پر موږ خواته، ستاسې وموږ خواته ده. ثم علینا حسابهم. الله وایي بېشکه بیا پر موږ باندې، علینا الله وایي پر موږ باندې، حسابهم ستی حساب دی به خامخا و ما ته راځي. الله وایي بل خواته نشته، پر ما باندې الله وایي حساب. الله تعالی دې موږ ته هدایت الصراط المستقیم نصیب کړي. هغه ژوند دې الله را نصیب کړي چې له حساب له کتابه وساتل کېږي، د غیر رحم انسان باندې الله وسي. دعا وغواړئ من الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العرباء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. آمين يا رب العالمين برحمتك يا رحمن. سپورنا سم کې ما بین څخه د جنت په پیسې د پورته تلیفون دی موبایلونه شان بند کاست. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة.